څنګه چې تاسو ته پته چې په دې شب قدر علاقه باندې سیلاب راغلی او دغه سیلاب په دغه کې دلته زمونږ د شب قدر الخدمت ټیم ډېر خدمات کړي هغوی ګرځېدل په هر ځای کې ګرځېدل په دغه دوران کې موږ ته یو زنانه راله او موږ ته درخواست دلته راکړ چې یاره زما د بچنګۍ د لور واده دی او هغې دپاره ما ته جهیز سامان ضرورت دی ما سره پیسې کمې دي ما څه سامان اغشتی دی او د څه سامان ما ته ضرورت دی هغې ته مونږ ووایو چې تاسو مونږ ته ووایه چې څه کمې دی مونږ دلته د الخدمت ټیم دلته مونږ کېناستو په هغې مونږ اجلاس وکړو مونږ دا خبره وکړه په دې سخت حالاتو کې مونږ هغې چې کوم ډیمانډ مونږ نه وکړو ته مونږ چې دا به مونږ خامخا کوو نو د الخدمت دلته چې کوم زمونږ د شب قدر ټیم دی ټول زموږ بیا زه شکریا ادا کوم حوصله افزایي وله ورکوم او هغې له زه داد ورکوم چې دا کوم کار مونږ وکړو د ملګرو په مدد باندې نو زه د دې خپل ټیم ډېر مشکور یم مالي لحاظ سره ښه وي نو دلته یو دوه کسانو مونږ نه نور هم ډیمانډ کړی دی زه هغې ته دا درخواست کوم چې مونږ سره په هغې دپاره هم امداد وکړي کو د پیسو په مد کې کو د سامان په مد کې دلته مونږ د جهیز پروګرام شروع کوو او دا جهیز کار به مونږ انشاءالله په شب قدر کې کوو نو څومره ملګري چې دی کې خواهشمني او خواهش لري او څه سامان علي یا نغد ورکوي نو زمونږ د ټیم ملګرو سره رابطه کوي دلته چې د الخدمت ټیم څومره ملګري هغې سره د رابطه کوي څنګه چې تاسو ته پته ده چې د شب قدر علاقه کې او داسې ګردنوا کې د سیلاب راغلی او ډېر دنیا متاثره کړې وه نو الخدمت یو طرف ته که د سیلاب ځپلو امداد کوي هغوی سره د نغد امداد کوي هغوی سره د آبادۍ کوي هغوی سره د فوډ پیکیج کوي نو بل طرف ته د شب قدر کې د کونډو رونډو او د یتیمانو اوم چې کوم دی نو د هغوی دپاره هلې ځلې کوي په دې سلسله کې زموږ د شب قدر یو خور مونږ سره رابطه وکړه چې زما د لور واده دی او ما ته د هغې د جهیز د سامان ضرورت دی نو د شب قدر الخدمت ټیم راپاڅېده او دغه د شب قدر خپلې خورکۍ سره د هغې د لور د واده دپاره د جهیز د مکمل سامان تعاون وکړو زه په دې سلسله کې د شب قدر او د ډسټرکټ چارسدې مهیر حضراتو ته هغه خلکو ته چاله چې الله ډېر هر څه ورکړي دي دا ورته اپیل کوم دا ورته درخواست کوم چې یو دوه خویندو د شب قدر هم دغه حساب مونږ ته درخواست راکړی اپیل کړی دی چې په کور ناستې دي او د جهیز د سامان او د واده هېڅ قسمه بندوبست نشته نو زه مهیر حضراتو ته دا استدعا کوم دا اپیل ورته کوم چې په دې مد کې مونږ سره امداد وکړي که هغه د نغدو په شکل کې که هغه د سامان په شکل کې که هغه په هر صورت کې نو الله بوله ډېر اجر ورکړي او ځکه چې رحمان بابا فرمایي چې د خلیل تر کعبې دا کعبه بهتر ده د خلیل تر کعبې دا کعبه بهتر ده کعبات که څوک ویران حرم د زړه ډېره مهرباني شکریه شب قدر اوسیدونکي د الخدمت فاونډیشن شب قدر ډېره شکریه ادا کوم زما د لور وادو زما غریبي واوس مې نو ما الخدمت فاونډیشن شب قدر ته درخواست وکړو چې زما د دې سامان ضرورت دی او زما وس نشته دا ما ته واخلې نو الله دې دوی سره خو کې زما چې څه ضرورت وه دوی پوره کړو زه خاص کر د دې ټول ټیم شکریه ادا کوم الخدمت فاونډیشن شب قدر ما سره پوره تعاون وکړو الله دې دوی سره خو کې